اسلام یو دومره عظیم دولت دی چې موږ له په دنیا کې عزت را کړی دی، دا موږ له په قبر کې عزت را کوي، په ورځ د محشر باندې عزت را کوي. نن زموږ د محترم رور چې موږ سره هلته په خپله جامعه کې جامعه امینیه قادریه کې صدر مدرس دی شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامہ مولانا محمد جاوید جلالی صاحب، الله کریم جل جلاله دې د دې په علم عمر کې برکت واچوي. د هغې سره چې کوم د تعزیت دغه سلسله ده چې موږ پکې شریک یو، هغې دغه زوجه محترمه الله کریم جل جلاله دې ورته کامل مغفرت نصیب کړي. او دا کوم مرګ د شهادت چې الله جل جلاله ورکړ، رب لا یزال دې دوی ته او د دې ټول خاندان ته دغه تکلیف آسان کړي. قدردانو یو حق لار ده، څوک ترنه خلاص نه دي او نه ترې څوک خلاصېدی شي. مانیکه مبارکه شکې صادق فرمایي محمد رسول الله مخ په حجاب شو چې شاهان د جهان واړه ترې نثار شه. او سکندر چې د تمام جهان بادشاه و چرته لاړو لږ په حال خبردار شه. او چې له تا نه ښایسته ښایسته ځوانۍ وې لږ خو تېر د هغو خلکو په مزار شه. او په خاطر د پاک حضرت محمد امینه دا عقل ویل محشر کې د پکار شه. دینه خو خلاصي نشته، خو د هغه چا خوش قسمتي ده چې الله ورته دا لوی دولت د ایمان نصیب کړی. د هغه چا خوش قسمتي ده چې چا چې کوم دی په دغه ماحول او مجتمع چې هغه د اسلام ماحول دی په دې کې خپل سترګې کولو کړي دي. قدردانو مونږ له د دې ماحول قدر پکار دی. دا کوم لوی دولت چې الله مونږ ته را نصیب کړی دی، مونږ له په دې باندې شکر وستل پکار دي. وګوره یاد وساتئ دا دومره عظیم دولت مونږ ته چې دې اجارې پورې راغلی دی، نو د دې دپاره اسلافو ډېرې قربانۍ ورکړي دي، ډېر تکلیفونه یې برداشت کړي دي. نن عزتمند واجبه خبره دا ده چې هغه اسلام چې په ډېرو سختو باندې راغلی او کوم اسلام مونږ له دنیا کې عزت را کړی دی، تاسو چې دا نن کومه مرحله ګورئ په ایمان ووایه دا د عزت نه ده. ټول مخلوق را جمع دی، سپین ګیري دي، ښکلي ښکلي علما راغلي دي، یو ځای بل ځای نه طلبای کرام راغلي دي، او ځوانان دي، ماشومان دي، مشران دي، ټولو الله پاک ته یو جرګه جوړه کړې ده چې خدای مونږ د دغې مرحومې تا نه مغفرت غواړو، ته ورته بښنه نصیب کړه. دومره عزت چې تاله په مرګ باندې هم درکوي. دا جرګې دي چې الله ته جنازه هم د جرګې یو صورت دی، خدای پاک ته یې وبخه. ورپسې مخکې وروسته دعاګانې دا هم الله ته د یو جرګه ده چې خدای ته ورته ورسره د خیر معامله وکړه. نو څوک خو به داسې وي چې د هغې دا سوال به الله نه رد کوي. مونږ ته په ظاهري شکل و صورت باندې ډېر عجیبه ښکاري، مګر د هغه به الله سره معامله دا وي. دا حدیث شریف دی لو اقسم علی الله لابره. ځینې خلک داسې وي چې رب العزال باندې دومره ګراني چې الله پاک ته سخت څه الله وغواړي، الله کریم جل جلاله نه چې سم وغواړي رب العزال ورله خامخا ورکوي. څه خلک داسې دي چې هغې الله سره د هغې چې کوم دی الله کریم جل جلاله ته نزدېکت دومره ډېر وي. نو موږ ته به ښکاره شکل صورت باندې بل شان ښکاري، مګر یاد ساته عزتمندو د هغه یو دعا به زموږ دپاره الله کریم جل جلاله د بښنې سبب او ذریعه جوړه کړي. دا دومره ښکلی ماحول او بیا دام نه چې مونږ وایو چې بس مرګ شو نو لاړه خبره ختمه شوه، دا سلسله بیا هم جاري وي. الحمدلله دا زمونږ عقیده ده چې د ژوندو اعمال ژوندو ته هم فایده رسوي، د ژوندو اعمال مړو ته هم فایده رسوي. نو دا ټول خاطر او برکت د اسلام دی. او بیا هغه قبر چې په کوم قبر کې مسلمان بنده کېښودی شي، الله کریم هغه خور الانبیا عزت ورکوي. زما محبوب علیه السلام فرمایي چې د بنده مؤمن قبر چې د الله رضا کې وخت تیر کړي دا بیا عامه کنده نه ده، بلکې دا روضة من ریاض الجنه، دا بیا د جنت د باغونو نه یو باغ دی. ځکه خو عزتمندو د مسلمانانو د قبرونو بیا د عزت او د حرمت چې کوم دی څه راغلی دی، د هغې په باره کې چې کوم دی تایید شوی دی. خو بیله خبره ده چې موږ پکې کله جوماتونه جوړو، کله پکې مدرسې جوړو، کله پکې مارکیټونه جوړو، او کله چې کوم دی په هغې ته ګنده نالۍ راوباسو، کله پکې ماشومان کرکټ کوي، ځوانان پکې کرکټ کوي. د دې مقبرې حالت وګورئ، د دې خپلې مقبرې د دې ځانواله هغه ځای پورې چې د چا وس شوی دی هغه ګیره کړې ده، چې د چا طاقت شوی دی. قبرونه هوار شوي دي، د پاسه پې لیټرینونه جوړ شوي دي، پوهېږئ دې باندې لیټرینونه پې د پاسه جوړ شوي دي. دا د ټولو ناول خو دا زمونږ او ستاسو قصور دی. او څنګه د عزتمندو موږ د هغې عقیدو شکار شو
چې چاوې قبر له مزه، چاوې دعا مه کوه، چاوې داسې مه کوه، چاوې دا مه کوه. زمونږ نسو ته زمونږ بچو ته پته نه لګي د نیکه قبر چېرته دی. چېرته کال کې م یو ځل ورښکاره نه شو. دی مو نه وی چې یاره زه ورشم او ګورم چېرته څنډه به ترې ماته شوي، چېرته په شکال بارانونو به خراب کړي، نو هغه قبرونه ټول لاوارثه شو. پته هم نه لګي چې دا څوک دي او څوک نه دي. عزتمندو چې بیا پردي قبرونه خلک وارئ، نو په پردي قبرونو باندې بیا مونږ خو سر نه ماتو. مونږ خو کې هغه غیرت دی چې نه دا زما خپل د پلار دی او د نیکه دی. نو لاړې مقبرې م لاړې ټولې چې کوم دی شاړې شوې، په هغې باندې جوماتونه او مدرسې او مارکیټونه او ګراونډونه او دا هر څه پې جوړ شو. نر هغه سړی دی چې هغه چې کوم دی څه کوي، هغه یې هواروي او ځان له پکې ځای ګوري، ولې ځای خو ډېر قیمتي دی. ځکه عزتمندو د دې اسلام د خاطر الله دغې خاورو له م عزت ورکړی دی. زما جانان فرمایي که تا ته پته ولګېده چې د قبر له الله پاک څومره په دې باندې د خپې ښودو وعید څومره دی، ته به په تیره توره باندې خپه کېدې چې دا ستا خپه دوه ټوکړې کې خو د مسلمان په قبر باندې به کېنلې. نن عزتمندو د هغې اسلام د خاطره چې الله په ژوند باندې عزت همدا زنانه وې چې دې له اسلام عزت ورکړه. د اسلام نه وړاندې د زنانه عزت نه و. د اسلام نه وړاندې دا یوه آله وه، خو چې اسلام راغی دا عزت یې کله د مور په صورت کې ورکړه او بچي ته یې ووې چې دا مور چې دا د دې په خدمت کې ستا دپاره جنت دی، د دې په قدمونو کې ستا جنت دی. کله یې د خور په صورت کې ورکړه، دی د خپل رور دپاره یو عزت وګرځو، دی د خپل پلار دپاره یو داسې نیکي چې کوم دی وګرځوله چې دا کله لور ده او د دې تا چې کوم دی تربیت وکړه او دا په دغې تربیت کې په خیر سره د بل کور شوه، په حیا او په عزت سره. زما جانان فرمایي چې چا د دوه لونو دغسې تربیت وکړه، د محشر په ورځ به ما سره دقسې ولاړ. کله یې د ښځې په صورت کې وله عزت ورکړه او دومره عزت یې وله ورکړه چې د دې د حقوقو محافظ یې خاوند جوړ کړه چې دا به د هر حقوق د هر یو حق خیال به ساتي. ورنه د اسلام نه وړاندې چا ښځه نه پېژنده په دې حق باندې. اسلام نه وړاندې خو حالت دا و چې په یونان کې باقاعده قانون و، که ښځه به چا خوښه شوه ژوند به یې تېرېده صحیح به وه، که خوښه به یې نه شوه ژوند به یې نه تېرېده چاړه به یې راواغسته ولاله به یې کړه. نو تپوس به ترېنه نه کېده چې دا تا ولې حلاله کړه. نو تاریخ لیکي چې 700 کاله پورې د طلاق نوبت نه و راغلی او د طلاق نوبت ځکه نه و راغلی خو چې د چا به خوښه شوه ټیک وه او چې د چا به خوښه نه شوه حلاله به یې کړه. نو تپوس خو ونه، مقدمه خو ونه، نه به پلار تپوس کو، نه رونو کولی شو، نه به حکومت کو، نو خبره به ختمه شوه. عزتمندو دا دومره عزت چې ورکړی دا ول اسلام ورکړی دی او صرف په ژوند یې نه دی ورکړی، په مرګ یې موله ورکړی دی. څومره په حیا سره، څومره په عزت سره، بیا دا قبر، بیا کفن دفن، بیا د دې دپاره زمونږ او ستاسو دا دومره جنازه د انتظامات. عزتمندو صرف چې کوم دی دا موضوع خو اوږده ده چې په قبر کې څنګه ورکړی دی په ورځ د محشر باندې. خدا عزتمندو چې د چا د کم اسلام د خاطر الله موږ له دومره عزت راکړی دی، نن هغه اسلام غریب الوطن دی. نن هغه اسلام له نه څوک په خپل وجود ځای ورکوي، نه وله څوک په خپل ملک کې ځای ورکوي، نه وله څوک په خپل طرز معاشرت کې ځای ورکوي چې زه د کوم دی د دې مطابق ژوند تېر کړمه، نه وله معیشت کې ځای ورکوي چې زه خپل نظام معیشت د دې مطابق جوړ کړمه. هر ځای کې تاسو وګورئ غوبل جوړ دی او وطن د اسلام په نوم آزاد شوی دی. 83 کاله وشو په اسلام پورې ټوکې شروع دي. په ټول وطن کې یو فټ ځای داسې نشته چې هلته د الله دین نافظ وي. چې څوک د نفاذ دپاره اواز پورته کوي هغه دهشتګرد دی، هغه چې کوم دی باغي دی د دې وطن نه. حالانکې تاسو عزتمندو په دې باندې سوچ وکئ چې دا وطن دې دپاره نه و آزاد شوی چې زمونږ روټۍ نه وه، زمونږ سر چې کوم دی زمونږ نالۍ پخې نه وې، یا زمونږ ټرانسفارمرې چې کوم دی نه وې، په هندوستان کې بجلي نه وه، او یا په هندوستان کې چې کوم دی ریلوې نظام نه و، یا اسپتالونه نه و. دا هر یو شی موجود و، مګر بیا هم 100 لکو مسلمانانو قرباني ورکړه. بیا هم 80,000 میندو خویندو عزتونه تار تار شو. د دې دپاره نه چې هلته کې اسپتال نه و، دلته به اسپتالي، صرف د یوې خبرې دپاره چې مونږ له به یو وطن داسې پکاري چې په هغې وطن کې به سکه او نظام د مدینې منورې د سبحان الله. ما نیکه مبارک به فرمایل مونږ خو له تا نه پاکستان غوښته قرآن دپاره، او چې په قرآن نشي رڼا دا پاکستان به څه وي. چې د قرآن قانون خوښ په خپل وطن کې نه وي، چې دا ظالم هم شیطان نه وي، نو شیطان به څه وي. او چې قرباني شي د محمد مصطفی په اسلام، د محمد امین په زړه کې نور ارمان به څه وي. عزتمندو 83 کاله وشو، نظام اسلام د چا ترجیح نه ده.
خلک هم وایي بس اسلام دی ته وایي چې مونځ روژه زکات حج بس دا کوه مسایل بیانوه چې دا اوداسه کې دا فرض دي دا دي دا د عالم کار هم دا دی او د نظام دپاره به څوک اواز نه پورته کوي بس دا پوره اسلام دی. نو عزتمندو چې دا اسلام وی بیا حضور بنفس نفیس اویش ځله توره په لاس میدان ته ولې راوته چې صرف دا اسلام وی عین د حج په موقع باندې چې قافلې بیت الله شریف ته روانې دي او امام حسین د بیت الله شریف نه روان دی د کربلای مولا میدان ته. نو بیا ولې ته دغه میدان ته ځکه عزت بیا په یمامه کې 1200 صحابو د خپل وجود ټکړې ولې پیش کولې 100,000 صحابه کرام بیا ولې زخمی کېدل عزتمندو 900 د قرآن حافظان بیا د څه دپاره شهیدان شوي دي صحابه کرام. عزتمندو یاد ساتئ مغرب پکا مغرب عمدا خبره چې کم دی زمونږ په ذهنونو کې راسخ کوله چې دوی د دې نظام نه څکه د نظام اسلام نه مکمل طور باندې سایډ تکا چرته چې د الله دین نافذ کیږي چرته چې د الله حکمونه نافذ کیږي دوی له داسې وکړه چې دا به په کروړونو باندې او په کروړونو به یو نظام غواړي چې دا د نافذ شي خو هغه طاقت د دې نه واخله 300 په نااهله هغه مسلط کا چې هغوی به د انګریز نظام کې دي د دغې غلامۍ د لاندې راولي او خبره به ورته څه کوي هغه علامه اقبال ذکر کړی دا کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ بیا به ورته وایي نه که دا ناردي والا نو دا IMF به موږ نه بلکل لاس واخلي د لوږې به مړه شی فاټف والا به په موږ پابندۍ ولګي امپورټ ایکسپورټ ته به ډېر لوی نقصان ورسي تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ یو بانه به وله ګوري یورپی یونین به ناراضه شي نو چې کله دی د خپل جانان در پرېښوده او دومره پړه کېدونکي نظام دی پرېښوده چې کم نظام د غریب کور ته یو کور ته د خپل وخت د امیر المؤمنین په اوږو باندې بوجۍ وړه او د هغې د هغه کور ته وړه چې هغه نظام ته شا کړه په کوم نظام کې چې د وخت امیر المؤمنین د یو صادر حساب هم ورکوي په کوم نظام کې چې د وخت امیر المؤمنین شام ته صرف په یوه سورلی باندې د غلام سره ځي چې زه زیات بوج نشم اچولی په بیت المال او په خزانې باندې او په کوم نظام کې چې د وخت بادشاه هغه په خپله په عدالت کې ودرېږي د قاضي شوری چې تا کله هغه نظام پرېښوده او ځان د نورو درونو ته ورسپاره چې کوم نظام تا نه صرف 2.5% ټیکس هغه هم د غریب نه اخیسته د مالدار نه د زکات په صورت کې اخیسته او غریب لی ورکو چې هغه نظام ته د شا کړه نن 19% ټیکس تا د هر غریب د سرمن نه بهر ته روباسي که ستا زړه ښه او که بدي نن عزتمندو هغه نظام هغې چې کوم دی ستا د 10 کالو دیواني مقدمات چې بېګناه هم یې ځان بېګناه په 10 کاله کې هم نشي ثابتولی نن هغه نظام چې هغې ته مونږ شا کړه یو غریب په خپلو ګردو خرڅولو باندې مجبور شو ولې عزتمندو دومره ښکاره او پړه کېدونکي نظام د اسلام الله مونږ له راکړه خو مونږ وایي نه دا ترقي چې دا خو د مغرب په نظام کې ده نو څه چلو شو قدردانو زمونږ حالت نن دا دی چې د کوم اسلام د خاطره صحابو په یو لنګ کې د کیسر او کسرا دروازې مو ډبولې او د هغې خزانې خپلو قدمونو له راوړې او د هغې هغه طاقتونه ریز مریز کړه ځمکې ته لاندې راوغورځول مونږ د هغې اسلام طاقت ته شا کړه مونږ وایي نه دا خو داسې دور دی دا دورونه مخکې هم تیر شوي دي دا عزتمندو اسلام محتاج نه دی دغه شي ته اسلام خو په خپل طاقت باندې ولاړ دی اسلام شاته خو حضور صحابو ته وی اته تورې وې د بدر میدان کې صحابو 1000 لښکر دی وسله هر څه ورسره برابر دي جنګ کول غواړي که نه غواړي تله غواړي که نه مشوره راکوي یو صحابي هم دونه وی قربان تورې را سره صرف اته دي دا 313 خو برابرول غواړي یا دا 305 خو برابرول غواړي ولې جګړه به په څه کوو په ایمان ووایه ګراونډ ریالټي څه وایي مونږ ته ورته انګلیش کې ګراونډ ریالټي وایي چې 315 کسان یو اته تورې د جنګ دپاره 2 ورسره یا یو ورسره 80 او مخامخ لشکر جرار یا هغوی د اوښانو یخنۍ خوري سکي او دلته کې چې کوم دی د خوراک دپاره کجور هم نه هغوی سره هر ساز و سامان برابري نو د نن زمانې نامتو به وایي چې نه دا خو د جګړې څه صورت نه کېږي خو د اسلام په طاقت باندې د حضور غلامانو وی قربان بدر خدا د مخامخ دی حکم مونږ د کیسر او کسرا سره هم جنګ کوو حکم مونږ د خپل سونم سمندرونو باندې ورچو عزتمندو اسلام بس دومره امتحان اخلي خو چې کله بدر ته راووتل
میدان ته راووتل حضور وی صحابو مبارک شه د الله فرښتې رالی ستاسو والله که نن هم د دې نظام په طاقت ما او تا میدان ته ووتو ما او تا ووایي چې نه نه زه د دې فرسوده نظام نه زه د دغې فرسوده نظام نه زه چې کوم دی راځم د اسلام خوږ نظام ته او مو ته خپل ذهن جوړ کړه په ایمان درته وایم چې دا څه پسې مو ته ذلیل کېږو د ورځې کله ټرانسفارمرو پسې کله بجلی پسې دریو یو کالو نه مونږ په دې ګنده سیسټم کې چې کوم دی ورغرق کړو که نن هم عزتمندو مونږ دا نیت وکړه والله العظیم چې مونږ له هر څه الله په عزت باندې زمونږ قدمونه راولي زمونږ امیر محترم حضرت قبله خادم حسین رضوي صاحب رحمت الله تعالی علیه به فرمایل اسلام وایي د چا قرض نه پرېږدي یو روپۍ والا ورکې بدل کې دله زر درکوي چې ځان والا ورکې والله که ستا ملا ځمکې ته پرېږدي ډېر عزت ورکوي انسان له خو مونږ هغې خلکو چې هغه چې کوم دی بې یقینه دي چې دا بې یقیني چې دا د غلامین هم یو بدتر شی دی نن یې داسې حالت ته راوستو چې هغه اسلام غریب الوطن دی په ټوله دنیا کې ورته یو وطن نه میلاویږي چې هغې کې د دې اسلام نظام نافذ شي او چې کم څوک کوشش کوي هغه لاړ شي هغه دهشتګرد شي هغې لس لکه د عراق کې معشومان بچی شهیدان کی مگر دهشتگرد نشی شام ټول اجاڑ کی ختمی کی دهشتگرد نشی همدارنگ یمن تباہ کی دهشتگرد نشی عراق تباہ کی دهشتگرد نشی ته چې د خپل حق د پاره آواز پورته کړې نو ته بیا هم دهشتګرد یې پښتانه متل کوي مړم شو پړم شو هغه د باندې هر یو اسلحه جوړه کی استعمال هم کی پتا باندې د هغې در باندې تجربه مو کی بیا هم هغه دهشتګرد نه دی زمونږ معذرانت خواهانه لهجې دي مونږ خپلې خولې په دې باندې کږې کړې نه نه اسلام خدا سي د اسلام خدا من درس ورکوي او دا خدا سي وي چا وي چې دا من نه ورکوي خو لږ چې د حضور په خپله میدان ته د اوږې ته توره نشي راوښکلی نو د حضور د تورې نفي مه کوه چې ته نه صرف اخلاقو باندې پیلاو دی صرف اخلاقو دې ځای له خبره راوسته چې لس لکه بچي دي شهیدان کړه مګر بیا هم دهشتګرد دی بیا هم چې کوم دی امن پسند نه شوې ځکه عزتمندو که نن ترجمانی صحیح شوه د اسلام او د اسلام په طاقت باندې مونږ میدان کې ودرېدو چې کوم طاقت مال هم عزت را کړی تال هم عزت را کړی دی او زمونږ معاشرې کې چې کوم دی مونږ له د اول نه یو داسې مقام را کړی دی چې د بې سر و سامانۍ په حالت کې د اسلام جنډه اخره پورې تلې ده نو زه درته وایم چې والله العظیم چې زمونږ د حالت به بدل شي او دا د الله عادت کریمه دی داسې نه کېږي چې زه وایم زه به نن په اجاره کې سترګې پټې کړم خوب به وکړم او سبا چې راپاڅمه نو دا سیسټم به بدل شوي داسې نه کېږي ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم الله د یو قوم حالت تر هغې نه بدلوي چې تر څو په خپله دې کوشش نه کړي انشاءالله تعالی چې کم از کم مونږ دا عزم وکړو چې ورځ خو شته د اخلاصې ته نه نشته مگر دومره د دې دین دپاره کوشش وکړو د دې دین دپاره چې جب روح میرا پیراہن خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے او میرا فقیر آیا دومره کوشش وکړو د خپل جانان د دین دپاره چې کله دغه محبوب ته په قبر کې مخامخ کېږو حضور وی فرښتو دا زما د در غلام و الله کریم دې زمونږ او ستاسو په حال باندې رحم وکړي په جمع باندې دعا وکړئ یا الله کریم جل جلاله خدای دغه مرحومې ته کامل او مکمل مغفرت نصیب کړي یا الله جنت الفردوس کې اعلی مقامونه نصیب کړي خدای پاک دغه مشکل سفر ورته خپل جانان په خاطر باندې آسان یا الله کریم جل جلاله دا کوم تکلیف بیماری او سختۍ چې تېره کړه خدای پاک دې د ګناهونو د بخشش سبب او ذریعه وګرځي عمل د شهادت خدای قبول او منظور کړي او یا الله کریم مولانا صاحب دې سره دې خاندان سره چې د دومره خلکو په تعزیت کې په دې سلسله کې علما راغلي دي بهر نه او تاسو د علاقې خلکو خدای چا ورسره شرکت وکړو یا الله د دواړو جهان خیر ورله ورکړي یا الله کریم ټولو له خدای دې وطن باندې خپل خاص رحم کرم وکړي خدای پاک دې ټول خاندان له صبر جمیل اجر عظیم ورکړي او یا الله زموږ د ټولو په حال رحم وکړي بالخصوص دا سبانۍ چې کومه مرحله ده دې دپاره هم دعا کوو موږ پښتانه خو د سیاست نه یو داسې دښمني جوړه کړو چې اکثر د ټول عمر نه پې ځان په دښمنۍ واړو خدای ته په خیر سره تېره کړي یا الله موږ پکې د دښمنو نه بې اتفاقو نه وساتې دا خو د عوامي د خدمت یوه خبره ده په دې کې یو بل سره ټوپکې مه رالی مه یو بل سره زړه بداوې جوړوئ بس چې څوک او دا زما جنرالي سوالي چې خدای پاکه چې څوک د دې وطن سره مخلصي د اسلام سره مخلصي د غریبو په درد باندې دردمني د اسلام په غم باندې غمجني خدای پاک خلق راولي آمین او یا الله چې څوک د دې مخلوق دې دغه ته ناست وي وینو څکلو ته
او بیا چې کوم دی د هغې پاټی د اسلام مخې نیسي نو خدای د داسې نه اهلو نه دا وطن هم وساتي مونږ هم ترې نه وساتي زمونږ د ټولو په حال رحم وکړي خدای زمونږ د ټولو په حال رحم وکړي اخره خاتمه هم په ایمان کې د ایمان د زوال هم وساتي د خپل وطن دپاره یو خصوصي دعا وکړي خدای د اسلام په رڼا یې روښانه یا الله د اسلام نظام د عدل پکې نافذ کړي خدای دا بربریت او دا ظلم ترې نه ختم کړي خدای نه اهل حکمرانۍ ترې نه ختم کړي خدای د غلو ډاکوانو نه یې وساتي خدای د کرپټو نه اهلو نه یې وساتي یا الله د اسلام په غم غمجن د غریبو په درد دردمن زما د جانان د صحابه او جانشینان ورله ورکې د اسلام جنډه په هر طرف باندې بلنده کړي د ټولو نه راضي شي اللهم اغفر لها وارحمها ولا تعذبها ونور قبرها وعظم اجرها بحق لا اله الا الله